د بینظیر روپۍ شروع شوي دي خو د ځینې کسانو کارډونه چې دي دا بلاک شوي دي. هغه اوس بار بار دا تپوس کوي چې زمونږ کارډ د څه د وجې نه بلاک شوی دی. نو کم کسان که روپۍ اخلي یا له روپۍ نه راغلي نو دا ویډیو ستاسو دپاره هم لازم ده. داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته مشکله جوړه شي او بیا تاسو د یو او د بل نه تپوس کوئ. نو چې تاسو په ټایم سره د دې خبر نه خبره بل زمونږ داسې ځینې کسان دي چې هغه موږ د ډېر وخت نه ګوري. هغه هم دا تپوس کوي چې تا خو دا خبره کړو زموږ روپۍ چې دي دا بلاک شوې. نو زموږ ویډیو چې د هغه تاسو پوره نه ګورئ د دې د وجې نه تاسو ته دغه مشکلې چې دي دا راځي چې تاسو وخت د سر نه ځان پوه کړی نو ستاسو کارډونه چې دي دا به نه بلاک کېدل. کارډ د څه د وجې نه بلاک کېږي د دې نه مخکې موږ تاسو ته هم ویلي دي چې هر 3 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ. لکه تاسو ته چې کومې روپۍ میلاویږي الان سات چې کوم اپډیټ دی داسې نه چې په راتلونکي وخت کې بدل شي او تاسو دا ویډیو ګورئ او بیا تاسو وایئ چې تا خو 3 کاله ویلو خبره چې دا داسې ده. هر 3 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ دوباره به اندراج کوئ. تاسو ته به یو میسیج راځي چې هغه میسیج راځي نو تاسو به هغه اندراج چې دی دا به لازم کوئ. نو ځینې کسانو دغه اندراج چې دی دا نه دی کړی. نو کومو کسانو چې اندراج نه دی کړی د هغو کارډونه بلاک شوي دي. که هغه د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي خو بیا هم د هغو کارډونه چې دي دا بلاک شوي دي. دغه شانتې بله څه وجه ده ځینې کسان به چې موږ خو اندراج کړی دی موږ اندراج کړی دی خو بیا هم موږ ته روپۍ نه میلاویږي. نو تاسو ته چې کم تاریخ کو ښوولی شوی اکثر ځینې کسانو د هغه تاریخ نه وروسته اندراج کړی دی. نو که وروسته تاسو اندراج کړی نو بیا هم ستاسو روپۍ بلاک شوي دي. لکه ستاسو کارډ بلاک شوی دی تاسو به اهل کېږئ او بیا به راته دغه روپۍ میلاویږي. نو ځینې کسانو د دغې د وجې نه چې دی روپۍ بندې شوي دي. ځینې کسان به بیا دا خبره کوي چې موږ خو رجسټریشن چې دی دا په وخت کړی دی. کله چې موږ ته میسیج راغی او وی چې تاسو دوباره اندراج وکړئ او تاریخ یې کم ښولو نو موږ د هغې تاریخ باندې چې دی خپل اندراج کړی نو بیا زمونږ کارډ ولې بلاک دی او موږ ته روپۍ چې دی دا ولې نه میلاویږي. د څه د وجې نه تاسو ته نه میلاویږي چې ستاسو سکور چې دی دا د 32 نه په پورته ختلی دی. د کومو کسانو سکور چې د 32 نه په پورته ختلی نو هغې کسانو ته چې دی روپۍ نه میلاویږي. لکه ستاسو غربت سکور چې د هغه 32 نه پورته شي نو بیا دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. اوس خو هغو سکور نه ښیي خو د هغو په ریکارډ کې چې دی تاسو مالدار راشئ. چې مالدار راشئ نو بیا به هم دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو دغه کسان به چې موږ به اوس څه چل کوو زموږ کارډونه خو بلاک شوي دي او روپۍ چې دي موږ ته خو نه میلاویږي. نو کومو کسانو سکور چې د 32 نه په پورته ختلی دی نو هغو به 2 کاله صبر کوي. 2 کاله به تاسو صبر کوئ. په دې 2 کالو کې به تاسو منډې ترړې چې دی دا به نه وایئ چې زموږ روپۍ چې دی پلانی به یې حل کړو پلانې له به روپۍ ورکوو 10,000 به ورکوو 15,000 به ورکوو هغه به یې راله کولاو کړي. نو دغه کارونه چې دي دا غلط دي. په زول به یو روپۍ چې دی دا به ولګي 2 کاله به صبر کوئ 2 کاله پس به تاسو دوباره رجسټریشن کوئ. بله یوه طریقه هم شته تاسو په فیملی کې او بل څوک لکه اوس یو خوا خیالي نو د هغې انګور چې دی هغه ځان له رجسټریشن کولی شي نو کېدای شي ستا انګور ته دغه روپۍ میلاو شي. دغه شان ستاسو په کور کې بل کس هغه د رجسټریشن وکړي هغه ته به دا روپۍ چې دی دا به میلاو شي. خو چې تاسو غریبانان یې که مالدار یې د مالدارو دپاره دا پروګرام نه دی. نو ډېرو کسانو کارډونه بلاک شوي دي. بار بار دا تپوس کوي زموږ کارډ د څه د وجې نه بلاک شوی دی. نو د دې د وجې نه بلاک شوی دی په ټایم تاسو رجسټریشن نه ده کړی یا ستاسو سکور چې دی هغه د 32 نه په پورته ختلی دی.